بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو شاته تاسو کتلی شئ ډېر زیات سیند دی او دلته کې خلک راوتی نندارو له دی صرف دې له راوتی دی چې یاره د چا کور روان دی او زه ترې څه سامان خپل کور ته وړی شم. دا انتهایي د تکلیف خبره دلته کې دا یو پل روان دی. په دې وران پل زه ولاړ یم، په دې زنانه راځي، په دې باندې چې کوم دی واړه راځي، خو دلته کې خلک صرف دې نندارو له راغلی دی چې وګوري چې د چا کور روان دی یا د چا کور روانېدو واله دی. نو د دې قوم نه به سړی څه تمه کوي. وختي پکې زما سره یو کس په دې شر وکړو چې ما ورته ویله که وروره دا خو د چا کور روان شوی دا سامان ته چېرته چوتی، ته به د بل په وران شوي کور باندې چې کوم دی نو خپل کور رغی. نو دغه تکلیف خبرې دي او د دې تکلیف نه علاوه زموږ سره هېڅ د شیر کولو نشته. دا مونږ کتی شو، زما نه شاته تاسو کتی شئ. هر سړی ریکارډینګونه کوي وروره. زموږ د سوات خلک دی دا نشته چې د یو سړي هیلپ وکړو، د یو سړي سره مدد وکړو. زما په خدای قسم هر سړی چغې وباسي او په دې هر سړی ریکارډینګونه کوي وروره. صرف ریکارډینګ ته سوات خلک پاتې شوی دی، نور د چا سره څه تمیز پکې نشته، څه شعور یې نشته. بایي دا خو زموږ ټول خویندې وروڼه دي. یو منټ او وروره هر سړي ته تکلیف دی، هر سړي کور روان دی، د هر سړي بچی په ویر دی، په ناره دی. نو آخر تر کومې پورې به دا کاتې کېږي او موږ دغه ریکارډینګونه کوو. ریکارډینګونو ته به ناست یو. د خدای تعالی بندګانو د خپل ورور بهی خدمت کوئ، د دوی سره لاس خوځوئ، د دوی هیلپ کوئ. دا خو نه ده چې موږ ریکارډینګ کوو چې یاره ما ته پې لایک میلاو شي. زه دې شیر کوم یو خبره اړو دې لایک میلاو نه شي. ولې چې د سوات خلک نه ټول پاکستان خیراتیان شوي دي، که د ملک بچی دی، که د خان بچی دی، که د هر سړي بچی دی، خو صرف د یو لایک خیراتي دی چې ما ته لایک میلاو شي او زه ویډیو وکړم. د خدای تعالی د عالمانو د لایک نه قلار شئ، د خپل ژوند برابر کړئ. که هر څه کو چې دته لایک میلاو شي بس. والسلام. زما ورونو دا ډېر د سخت وخت دی، دې نه هېڅ هم نه جوړېږي چې د چا یو سامان دی هغې ته زه اړه ښه کړم چې دا زه کور ته یوسم. نه، مونږ له یو هیلپ پکار دی، انساني همدردي پکار ده چې مونږ د دې ورونو سره اوږه په اوږه ودرېږو، د دوی په دې غم کې مونږ شریک شو. دا سبا په مونږ نه راتلی شي، نن په دوی دا سخته ده، سبا په مونږ ده. برای مهرباني په دې تماشو نه څه نه جوړېږي. راځئ چې د دوی سره اوږه په اوږه ورتېږو څه کومک وکړو او څه کومک وکړو. انتظامیو ته هم دا خواست دی چې د دې خلکو پوره مدد وشي. خوږو کتونکو همدغه سچویشن دی تاسو وکتو او ماشاءالله دا شاته زما وروڼه تاسو وینئ دا صرف دې ته ولاړ دی چې د خلکو بربادي ویني. په چا کې دا کومک نشته چې دی راشي د یو غریب سره څه کومک وکړي، هغه د لاسه ونیسي. واړه را روان دي، زنانه را روان دي، د هغوی ځای ته رسول نشته. خو بس چې یو تصویر وباسي، ویډیو جوړه کړي چې ته فیسبوک لی ورکړي. ظالمانو د خدای تعالی راشئ، د خلکو کومک پکار دی. زه خو پکې ډېر زیات د خلکو سره دلته کې په غویمه شوم چې وروره دا وخت کم از کم د دې خبرو نه دی. اوس هم دا خلک صرف نندارې ته ولاړ دي. تاسو وګورئ دا زموږ دا خویندې دا میندې دا شاته روان دي او دې خلکو ورته دقسې دا روډ بلاک کړی دی. نو څه ووایو؟ بس الله تعالی دې زموږ په حال خپل رحم وکړي.